موږ ته اوسو تجزیه مخکې کوي موږ د مسلمان غیرت ختمول غواړو موږ د مسلمان جرأت ختمول غواړو هغه مبصرینو درې خبرې مخکې کړې دي غور سره واورئ د مسلمان جرأت او غیرت په اړه ختموي یو د مسلمان د لاس قرآن والی د قرآن استاد عالم چې کم دین والا انګریزي تعلیم عام کا مسلمان د انګریز پر رنګ کې چې کم دین رنګ شي تاریخ ګواره وایسراهین شروع کړه زنه مسلمان د لاسونو قرآن علم 3 لک نسخې سمندر ته ورواچولې د سمندر هغه بنن هم ګواري 3 لک نسخې چې کله ورواچولې یو کس راغی وایسراهین ته وای تر مسلمان د لاس قرآن اخلي قرآن بالکل نشه اغسته د شپږو کال یو ماشوم څنګه چې تاسو ماشومان ناصر قرآن حفاظ یو حافظ راوستو د نکم ځای قرآن کې تپوس کې دی به تا ته وای ته به د قرآن نسخې سمندر ته ورواچې د ده د سینې نه به څنګه لر کې وایسراهین دویمه باندې شروع وکړه انګریز د مسلمان د عالم ختمول شروع کړل نن چې کم دی د دلی نه والا پېښوره پورې د جی ټي روډ ونې چې کم دی نو ګواري ونو ته علما راویزان کړي 18,000 علما کرام په یو ټیم باندې کم دی نو شهیدان کړل د مسلمان د قرآن استادان ختمول غواړم بیا هم الحمدلله هغه علما قرباني ورکړه هغه علما خپل ان توې کړې هغه دین موږ ته چې کم دی نو راورس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجے واجب الاحترام علماء کرامو طلباو او د دې علاقې سره تعلق لرونکو مشرانو او کشرانو همزولو نن الحمدلله زمونږ زړه ته یو سرور میلاو شو یو خوشحالي میلاو شو الله په دې علاقه کې د دې علماو نه او د قراو نه دومره د دین کار په لویه پیمانې سره اخلي چې تقریبا 70-75 ماشومان دا د قرآن مجید په حفظ تجوید او ناظری سره الله تعالی منور کړل دا د الله تعالی لوی احسان دی په دې علاقه باندې زما عزتمندو دا مدارس د الله تعالی یو ډېر لوی احسان دی چې الله پاک یوې علاقې له علما ورکي او بیا د علماو سره سره هغه علاقې له یو دیني درسګاه یو مدرسه ورکي دا د الله پاک لوی احسان په هغه علاقه باندې ځکه دغه دیني مدرسه که نن ستاسو په علاقه کې موجوده نه وي نو بیا په دومره کثیر تعداد کې ماشومان او ستاسو را بچي د قرآن په حفظ سره ناظرې سره او تجوید سره دا به نن نو منور شوي دا د دغه علماو د مدارسو کمال دی که چېرته دغه دیني مدرسه په علاقه کې نه وي نو بیا زمونږ او ستاسو دلته را جمع کېدل او بیا د علماو قراو د نیکانو صلحاو دلته راتګ دا به نو د دې په منځ کې واسطه هم دغه مدرسه را او بیا د خونه او د مزې خبره ده د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی او موږ د خپلو سترګو لیدلو نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول باندې اعتماد دی او یقین دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کما علاقه کې او کما لار باندې طالب علم رواني نو د هغه طالب علم د خپو د لاندې نه د رحمت پرشته خپل وزري غړی. نو نن دا علما دلته چې موجود دي مدرسې کمال دی او نن تاسو د په کثیر تعداد کې ملائکه او فرشتي نخکاری دغه فرشتي او ملائک تاسو پرې لار او کوسو کې چې نن موجود دي نو دغه مدرسو کمال دی. زما عزتمندو یو د اغیار سوچ ته او یو زمونږ استادو سوچ او نظریه را یو د مسلمان تصور دی او یو د اغیار تصور دی. اغیار مونږ لرا تصور را کوي چې دا دینی مدرسې او دا علما د دیونه نفرتونه خوريږي د دیونه په معاشره کې چې کم دی نو شرونه خوريږي. خو زمونږ استادو نظریه او عقیده بدای چې د کم یو سی بنیاد الله پاک په خپل باندې یخو دی د کم یو سی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مشترکه یخو دی د هغه سین خیر الله خوري داغه نه شر چرته نه خوريږي. د مدرسو بنیاد د ټولو اول الله پاک په جنت کې خو دو. الله فرمایل وعلم آدم الاسماء كلها. الله پاک چې کله آدم علیہ الصلوۃ والسلام له وجود او شکل ورکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام له الله علوم ورکول هغه ته علم الاسماء د تمام سيزونو نمونه. الله فرمایل وعلم آدم الاسماء كلها. الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام تر ټولو سيزونو نمونه وخول. علما ناس دي په کم ځای باندې چې تعلیم ورکړه کی هغه ته مدرسه وای هغه ته درسګاه وای. آدم علیہ الصلوۃ والسلام له چې الله په کم ځای باندې تعلیم ورکو دا د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پاره مدرسه وا. د دینه پته ولګیرا چې مدرسه دومره د قدیمی زمانه نه روانه ده. په کوم وخت کې چې الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان پیدا کړی دی د هغه وخت نه مدرسه شروع ده. او دویمه پته مونږ ته دا ولګیرا چې د مدرسې بنیاد الله په خپل باندې جنت کې اخو دیو. بیا زمونږ دا مدارس دینیه دا اسلامی مدارس دری بنیاد چا کې خو دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله نبوت او رسالت ورکو پیغمبري ورل ورکړه. د بخاری شریف ابتدائی روایات تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی ابتدا د رشاو خوبونه نو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برشتونی خوبونه لیدل او بیا چې وکله سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسره سجبه په خوب کې لیدلیو هغه بالکل دا رشاو لکه سپین سبا چې راوخیږي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غین ورستا یوازیواله غورکو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبئی بیبی دا غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک و غیره تیار کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاړ غار حرا یو غار د یو وړغون ته مدرسه را هغه کې بر ټولونه اول ابتدا د مدرسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي. غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناصر الله عبادت پې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیا تفصیل فرمای یو ورځ ناسیما یو کس راغی او زما سره ما سره غاړه میلاو کړه مال زور راکو. نبی علیہ السلام فرمای تر دې پورې ما ته ډیر زیات تکلیف را ورسید او بیا زپری خورم ما ته اقرا ولولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو زخل وستون کې نیمه ما نه بقارین زخل وستون کې نیمه. نبی علیہ السلام فرمایل دویم ځل بیا زونیو موضوعی راک تر دې پورې ما ته ډیر زیات تکلیف را ورسید. دوباره پرې خورم بیا ما ته اقرا ولولا. ما بیا جواب ورکړ چې زخل وستون کې نیمه. دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظه ساتي یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ره یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې رسول الله مبارک د پاره تعلیم حاصل ول دا چې کم دینو عیبو. الله قرآن کې فرمای وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون. پیغمبر د قرآن نمخ کې نتا یو کتاب لسته شو نتا په خپل لاس باندې لیکل کولای شو کچرته کې تا کتابم لسته شوی یا په خپل لاس باندې تا لیکل کولای شوی اذا لارتاب المبتلون. باطل خلق و بیا شک بیا به دا خو تعلیم یافته انسان دی
د خپل لاس باندې قرآن جوړ کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل الله امی پیدا کړو. رسول الله مبارک د خپل علاقې نه بهر ته نه وته. رسالت چې الله ورکو دا غې نه مخکې د مکې نه بهر ته نه وته. څوک دا شک ونه کړي چې دا پیغمبر بهر تللی دی. د بهر د چانه تعلیم زده کړي. ها 2 پیری د خپل تر سره بهر په سفر باندې تللی دی. خو 2 3 او 4 ورځو کې یافته کې به انسان څه تعلیم زده کی. اخو هر یو انسان وای کی چې دې کې د تعلیم نه زده کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل امی. نو کما فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی رسول الله مبارک فرمای دویم پیر باندې مال زور راک. ما ته بیا وای چې اقرا ولولا. ما جواب کې بیا وای چې زل وستون کې نه ما. دریم زل باندې بیا د ما سره چې کم دی غاړه میلاو کړه او زور راک. دریم زل باندې بیا پرې خودم. کله چې ما ته تکلیف راورسید ما ته وای اقرا ولولا. ما ته بیا چې کم دی نو فورا وای اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه د قرآن مجید اولنی ابتدائی آیاتونه الله نازل کړل. مدرسې افتتاح چې کم دی ردی آیاتونه نو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګرد دی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مدرس او استاد دی. د مدرسې محتمم د چا په اذن او اجازه سره چې مدرسه کولاو شو. وړغون ته مدرسه چې انسان پغې کې ودرېدې نشي سره بره لګي. د یو استاد او یو شاګرد نه استاد چې کم دی جبرائیل علیہ السلام د الله په حکم مدرسه کولاو شو. شاګرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. زمونږ د مدرسو بنیاد د هغه ځای نه شروع شو. وس مسلمان تخپل خپل گریوان کې سوچ وکا د کم یو سی ابتدا چې په جنت کې الله کړی دا غي بنیاد غلط نشي کیره. دا غي نه شر چرته نشي خوريده. دا غي نه بس سراسر خیرونه خوريږي. د کم یو سی بنیاد چې الله په حکم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کې یو استاد او یو شاګرد د وړي غونته مدرسې نه دا غي ابتدا کړی. دا غي نه چرته شر نشي خوريده. اغه د سراسر خیرونه چې کم دینو خوريږي. او نن دا غي د پاره د خیر لوی نه خراره چې تاسو پرې غریز علاقه وړغون ته علاقه کې 70-80 ماشومان د قرآن په علوم سره منور شل. نن دغه مدرسو چې کم دینو نتیجه دارا خلق تپوس کوي د مدارس موږ له سوکړل د علماء موږ له سوکړل دین مخ کې ما تاسو ته وی دا ماشومان تاسو له پیدا کړل. دا علماء تاسو علاقه تراوستل ملائکه او فرشتي دی علاقه ته چې کم دینو راوسته. د دین اخوابت الست تپوس کې چې مدارس والا موږ له سوکړل مدارس والا موږ له چې کم دینو سوک پیدا کړل. دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتي. مدرسې ته یوازې طالب علم ضرورت نه لري. مدرسې ته یوازې عالم ضرورت نه لري. مدرسې ته مطلق مسلمان ضرورت ہے. ځکه الله موږ لا کم دین را کړی دی اسلام. دار یو مذهب نوم نه لري. دار یو دین نوم دی. او دین هغه ته ویل شي چې د مسلمان او انسانیت لپاره مکمل ضابطه حیاتی مکمل د ژوند تیرولو طریقې پاغې کې مسلمان بر یو څو شاخونو سره دا چې کم دینو پیوستی. نو د هر مسلمان مدرسې ته ضرورت دی. یو مسلمان کا چرته مدرس دی دیبه پری حیثیت سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه درس او تدریس کړی دی. قرآن ما ته سخی مسلمان ته درس او تدریس څنګه کې دا به مونږ ته قرآن او حدیث خی. پته ولګي د مدرس دې مدرسې ته محتاج دی. ځکه قرآن او حدیث دلته پڑھاویږي. کچرته مسلمان ته زمیداری کی تا ته شریعت بلا احکامات خی. تب فصل څنګه کری دا فصل او میوجات په سټیم ته خرسه د دین بد الله حق چاله ادا کې او څومره به ادا کې دا هر سره به تا د قرآن او حدیث خی. هغه قرآن او حدیث مدرسه کې پڑھاویږي. پته ولګي زمیدار هم د دې مدرسې نه مستغنی نه دی. دې مدرسې ته زمیدار هم محتاج دی. کچرته کې ته د هر قسمه پیشې سره تعلق لري کته تاجر او سوداګری تب دې ته ګوري قرآن او حدیث ما ته سوی. تب سودا څنګه کې ستا بیه به څنګه صحیح کیږي. ستا بیه به څنګه فاسدیږي. ستا بیه به څنګه باطلیږي. دا به مونږ ته قرآن او حدیث خی. قرآن او حدیث په دغه
मदारिसों के पढ़ावेगी पता लगे रची यौ सौदागर मदरसे त मोहताज दे नकतर हर पेशे सर ताल्लुक ले दे मदरसे त मोहताज है मुसलमान के सोकुम दासी निश्ते चेरे दाव इजर मदरसे त जी कम देना मोहताज नहीं मा इज्जतमंद नंदा अल्लाह ताला लो एहसान है पमंगा उता सुबांदे दा दीनी मदरसे दा मंग तर नजर नडीरी जियाद इसपगे खकारी द क़यामत पौरस बाने बा इंशाअल्लाह मैदान महशर की तपोस के दकम खल्क प दौर के चिदा दीनी मदारिस नो अगो दा गुख्तल चिमंगा कुरान और हदीस इज़दको अगो दा गुख्तल चिमंगा दा अल्लाह दीन इज़दको खुदा दीनी मदरसे का टीम के मौजूद नवे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो सहाबी रे आग सहाबी दखबल कोर न पगलाबा ने मुसलमान शेरे देज कल पगलाबा ने मुसलमान शो माशूम बचेरे दर पजल किरा शौक और जज्बा जर कुरान मजीद इज़दकमा खल्क न तपोस के माले उस्ताद जुगोरई जरा उस्ताद न कुरान और हदीस इज़दकम खल्क और तवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का किरे द रसूलुल्लाह मुबारक सहाबा मक्का किरी दल त सोग मुसलमान शिवी नदी अलबते कसवर ल दरक वर को जबतात उस्ताद वखेमा अगर उस्ताद बयोना मालूम मजहूल उस्ताजी वे अगर संगा मकीन काफिले पर गलार बांधी राजी दरे घर न अगाड़ते बल घर दे दागी न अखवा बल घर दे दागी सिर वलार तलीला मकीन व काफिले पर गलार बांधी तीरीगी अलतत सार वक्ती सा माखाम वापस कोर तराजा दखल को न तपोस को कलज काफिला राला काफिले वाला न तपोस को पतासु के गुसूक द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी खुनिश्ते कचरतर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा पाग काफिला की मौजूद हो दागो न तपोस को शायद अगोता द कुरान से सयारी तातब सबक वही अगर माशूम बचे सहाबी वही माँ बदवद्री गुरुन तरमंजकल जबलाड़म लार के बनास्तुमा काफिला बराला माँ ब तपोसो कर कमजे न रागली मंग द मकीन रागलियो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा वे मंग सहाबा नयो काफिला ब लाड़ा देर वखपस ब बल काफिला राला सो काफिले ब वखते यो काफिला ब राला माँ ब पागी के द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा मंदल मैं जेव मुसलमानियम माँ तर कुरान द खोज सोक निश्ते तासु की सोचते माँ तर कुरान से इसवखई चाहता बर रुकू याद हो चाहता भाई उसवायतुन याद हो चाहता बस सूरत याद हो माँ तब सोम या शिपसल तखबल उस्ता में लौशो माँ बदागोन रुको सूरत इज़दको सुमर बागो याद हो जबाल तक बिया नास्तुमा सोम या शिपस बिया काफिला राला पदे तरीके सर माँ कुरान इज़दको अल्लाह इस्लाम ला तरक्की वर्का यौ दौर अगर आगे जमुंगा लाकीता इस्लाम रावर सिरो खल्क ईमान कबूल को मुसलमानान सिवाशल जमंग महल्ला के मुसलमानान सिवाशल रसूलुल्लाह मुबारक साहब जियाशल मंग जाले यो जुमात जोड़ को खल्क ये जुमात खुमंग तैयार को दे जुमात के बमुन सो कई सो को मखकर जमे और कवल नो जयो माशूम मखकिशुम मैं मातर कुरान काफी सयादरा जबदे जुमात की जमा और कोम खल्क पमा पूरी वखंदल दा माशूम दे पोईगी ना माँ खपल किस्सा बयान करा माँ पगला की रास कुरान स्तासु ने इज़्द करो जमाने चिकल कुरान वारो ले शो माँ तेरा कुरान काफी सयारो जई मामती तवर मखकिशुम माय ददिया लाकी खल्को दरी गट और शोर खल्को क़यामत पर रज़वान दे मैदान महशर की ऐलान वकई द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सहाबी तवाए ए दा अल्लाह द रसूल सहाबी कम उस्ताद पारा चिबता सो म्याश्ते तफ्शीश को कम उस्ताद पारा बस सहर लाड़े माखाम ब वापस राले अगर उस्ताजान मंगता जमंग द गट पाल आका के यो मदरसा के पनके द लांदिना द सूर्य और द चद द लांदिना मंगता अगर उस्ताजान अल्लाह मुहैया करो अगर साहबी बोई सुमर खुशकिस्मत खलक होई अल्लाह तक कुर्रा द रसूलो अल्लाह उलमा द रसूलो खुबियाम बदबख्त अगर खलक थे चिपद अगर दौर के भी हम कुरान ची कम देनो न रईस दकड़े मैं बियार क़यामत पोरज़वाने आग सहाबी था लगन तर अखबल अलाक़े दरे मदरसे लग हाल बयान कई द क़यामत पोरज़वाने बिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ताल तो ए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ताच दीन पर कम तरीक़ा सर इज़्द करे रे मंगता बखबला लाके के पड़ीर वेड़िया तरीक़े सर दीन में लावे दो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और जरागे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सर केनास्तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तवई
जे जमा ख्वाहिश थे स्थानी और किताब इस दकवल गौरम इमाम मोहम्मद से वर्तवई मोहम्मद इब्न इद्रीसा जमा सर दुमर वक़्त निश्ते ताद किताब वखेमा जर सहरना मासपखिना पर यौ मदरसा के अगर दरस और तदरीस कोमा मासपखिन अख्वा बियास कसान पर मा पसिर अगलो माले यो असगस तेरे जागी तो वखीजम दागीन अख्वा बिया जम बली मदरसिया जुमात तक अलत तुलबाओ त सबक मा खाम बिया कोर त जमा तखप के गम जमा सर टीम निश्ते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि तौगुर लग इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि वही यार इमाम से उस्ताने और तपोस कवल गाड़म वर्तोय वाय बच्चे से तपोस रान कवल गाड़े तजी सहर द मासपखिना पोरे कमा मदरसा के सबक तुलबाओ तवे मासपखिन अख्वा बिया मासपखिन अख्वा बली मदरसी तजी परे लार लार चित पासवान दिना से दग टीम की तसके इमाम से वर्तोय अगर टीम के जखपल जिक्र और अस्कार को इमाम शाफी से वही जबत ताले मशवरा दरकम वैसा मशवरा दार का जिक्र और अस्कार दारश पे टीम तम मुंतकिल के दगा असबानी तरवाने परे टीम की कतमाते वो किताब खे जमाब हम कारुशी तालब हम अल्लाह जर दर की यौ तालब इलम चागद इलम तंदस्ता ख्वालर अवलिरा अल्लाह बिस्ताद इलम न सेराब की इमाम मोहम्मद से वर्तवे बिल्कुल सही रा सवाल इमाम शाफी से किताब रागस्तरे लार्द इमाम मोहम्मद से पे इंतजार बांधिरे द जुमात पर गेटो पे जरजे की नास्ते कलच इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फारिग शो लाड़ कलच अस्त और वखतो बली मदरसी तमास पखिन लजान और रसई इमाम मोहम्मद से वही इमाम मोहम्मद से वही मोहम्मद इब्न इद्रीस राजा केना मख की केना अगर तो जिस ख्वाग उलूम नासिलुम चिमा तरासी अदब व नखई उस्ताद बशातनसी जब पासबान मख की नासियम दास उलूम खुजन इस दकोम वे राजा शात केना वे उरुस्तहम नकीनम जकदा मातम बियादब इख्कारी उस्ताद मख की नासी मादी उरुस्त किताब पा गपसिन वाले वर्तोई इमाम शाफी दारा तो बिया पस तरीक़ी सर उलूम सिले माय द गट खलको लग दे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि तकालीफ औरे बियार अखपल मदरसी त सोच कई दे अखपल कुर्रा उलमा त सोच कई सासुर जलन बा आवाज द अल्लाह ताला द हमद और द शुक्र वखीजी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि वही जीता सुबह बर पासबान दिना से मा बर असर सर किताब ने वले तासु बर अस नमात सबक वई जबर असर सर रवानियम का असरो रवानी जबर रो रवानियम का असमंड वई जब मंडो इमाम मोहम्मद से बरनास्ते इमाम शाफी से किताब ने वले रे मक्की का कंद राशि इमाम शाफी से अब उगरजेगी सर सो जेज कम देनो मार्शो इमाम शाफी से अब दखपुन कुन वखतल इमाम शाफी से द असर स्लो रवान दे का असर तब मजबान दीजी इमाम शाफी से मंड वई कचर तक अस मंड वई इमाम शाफी से बलाड़ द बली मदरसे गेट के बकीनास्तो द इमाम मोहम्मद से पे इंतजार बांधो बियाबर अगे सर सर रवान शो इमाम मोहम्मद से बकोर तवरसे देवर रवानो किताब है मैं द गट खल को द क़यामत पोरस बांधे बिया मैदान महशर की ऐलान वकई इमाम शाफी से चरतरे इमाम शाफी से तो वही ताचिर कम किताब द पारा खपल सर सो ज़ेमत करो ताचिर कम सबक द पारा द असर मंडी वहले तजी सो पेरे कंद तगरजी दले अगर किताबुना अगर कुरान अगर उलूम मंग तब खपल इलाका के दयो पनके द लांदिना पयख सूर बांधे दयो उस्ताद मख की कम देन मिला विदल इमाम शाफी से बतासु तो वही सुमर खुशकिस्मत रे अगर खलक च अल्लाह कुर्रावर करो मदारिस वर करो खो बदबख्त रे अगर खलक च पदासी दवर के हम जान मदरसों नडुन सातले टोल अल्हम्दुलिल्लाह दा दीनी मदरसे दा अल्लाह लोय एहसान है पमंग बांधे मायरा क़यामत परस बांधे भी अलग तपोस सके इमाम अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाला यो तालिब इल्म द अंदलुस तालाके न रवान शो अगर दवर चिर वख बादशाह द इमाम अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह अलैहि सरा पयो मसला बांधे इख्तिलाफ रागलो इमाम अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह अलैहि नजर बन करो देब तुलबाओ तो सबक हम न खई इमाम अहमद बिन अंबल बा चात मसाइल हम न खई देबर अखपल कोर न बाहर तनराउजी इमाम अहमद बिन अंबल पखपल इलाका के नजर बंदे द अंदलुस यो तालिब इल्म रवान शो तालिब इल्म सो म्याशते द इमाम अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह अलैहि इलाके तक
تیر کړي کله چې علاقې ته ورسید التر خلکو نه تپوس کوي مال امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د کور درک را کوي د وخت بادشاہ په امام احمد بن حنبل پابندی لګولې ده کله چې امام احمد بن حنبل نوم اخلي هر یو انسان ور تراسي په خله باندې لاس کیری چپ شغاګ مکوا نن کړه بادشاہ وخت هغه پولیس پتا باندې خبر شول ستام خیر نشته د امام احمد بن حنبل هم خیر نشته کوم تا تر هغه کور وخیو بیا زمونږ هم خیر نشته دغه ماشوم او هغه طالب علم د اندلس علاقې د لار د امام احمد بن حنبل د کور نه پس فاصله کې روان دي ته پوښتنه کوي یو کس په اشاره سره خو وی هغه مخامخ د امام احمد بن حنبل کور دی هغه طالب علم راغی امام احمد بن حنبل ته دروازه وټکوله امام احمد بن حنبل د خپل کور نه आवाज وکړه یره جی طالب علم یم د کومه علاقې نه راغلی د ډیری لري علاقې نه راغلی د کوم ځای نه راغلی یره جی زه خو د اندوس علاقې نه راغلی ما امام احمد بن حنبل واقعا طالب علم تبه د علم تند زما کو سیل راوستي خو تا ته خلکو دلته ست تذکرہ کړي د وخت بادشاہ په ما باندې پابندی لګولې دیو طلباو ته سبق هم نه خي دیو چاته مسائل چې کم دینو نه خي دیو د خپل کور نه بهر توزینا زب خپل کور کې نظر بنیم هغه طالب علم بالکل صحیح ده ما ته خلکو دلته وي خو ما د علم یو تند راوړې هغه تند چې سیرا بشوي نه زدا سي واپس کور ته محروم د علم نه نظم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ټیک شو زه خو تیار یم تاسو علوم خیمه خدا را تو ست طریقه به اختیاره هغه طالب علم ورتوي جی زوس راتلم ماره او بازار کې د یو دکان مخ کې او کچکولونه وکتل کم کچکولونه چې ملنګان خپل غاړي ته ورواچي د خلکو نه خیر او زکات چې کم دینو تا غونډي زبد خپل کپڑے وشلوم ځان به کم دی یو فقیر او محتاج کم یو کچکول بغاړي ته ورواچو مخامخ زنګل دی هغه زنګل ته ورشم دی کې به یو غاری ځان له صفاکم دغه زنګل کې به ونه پاڼه خورما شاهد چرته چینال ته وبس کما زبد هغه زین سحر روانېګم روزانه ستا کو سیل نشم راتلیک شاهد په ما باندې د بادشاہ پولیس شکم دینو دا خبر شي زب یو علاقه دا سه غواړم زویم چې زه فقیر او محتاج یم افته کې به یو رستا علاقه تراشم ستا محله ته براشم زب ستا دروازه وټکوما ته چې دن نواز کې سوکه زویم چې یو فقیر او محتاج یم ستا کو سیل راغلی ما مال د الله پنوم باندې زکات راو باسا تب خپل ډیوډۍ کې دن ودرېږي زب دروازې نه بهر ولاړیم ما به کچکول کې رضان سره قلم او دوات یې خودي ما به رضان سره ساره صفیه خودي التبتماتا یو سو آیتونو تشریح وې زب ځان سره ولی کما یو سو فقہی مسائل براته وې یو حدیث مبارک براته وې زب واپس غار ته لارشم هغه غار کې بزاغه چې کم دینو ځان له زوتوم یادو کله چې هغه یاشي زب بیا د علاقه راسي گشکوما سا کوسیر بزان را ورسوم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته چې دومره قربانی کولای شي زوم چې رینو تیار یم خو زستار سر خیر غواړم زم تا ته بچي وخت تکلیف درونه رسي هغه طالبینو خپل کپڑے زړې کړي یو کچکول غاړي تور واچو زنګل کې ځان له غار صفا کو دونه په پاڼو باندې گزاره کوي الته کې چې کم دیر چینو بس کی سحر چې کله روان شي لار شي یو علاقه کې ګرځي سوک را باندې پوه نشي روزانه دی علاقه او کوسیل نشي راتله افته کې اورز دی کوسیل راشي کله چې امام احمد بن حنبل کوسیل را ورسي امام احمد بن حنبل د خپل کوسینا دند د دروازې نه ورته لک سبق وې د ځان سره ولي کې فورن زګه کچکول کې دوات موجود دي قلم او سیاهي او دغه شان دي ساده پاڼې موجود دي هغه طالب علم ځان سره ولي کې واپس غر تلاشي کله چې د وخت بچا د امام احمد بن حنبل نه پابندي او چد کړه هغه طالب علم کولاو راغې کولاو مدرسه کې د امام احمد بن حنبل مخ کې کېناست دنیا امنلا دا فقیر او محتاج نو کده ځان فقیر کړه قران او حدیث ته فقیر کړه پته ولګیرا د علوم دا ستګي هم موجود دي ما درې ګټ خلکو بیا د قیامت پر ځوانه د امام احمد بن حنبل د اندلس هغه طالب علم تا د خپل مدرسې حال چې کم دینو بیان کا زما مدرسه کې ماتا په سر باندې پکېوم چلی دو زما په سر باندې سورې هم زما د کور سره داسې مدرسه چې کم دینو موجوده الحمدلله دا دینی مدرسه دا الله لوی احسان دی چې په یو علاقه باندې الله تعالی دغه نعمت چې کم دینو دا وکي بلا واقعات موجود دي بلا واقعات تاسو ګورئ لوی بزرگ چې کم دینو تیر شوی ری دا غلط تفشیش تاسو بیا د قیامت پر ورځ باندې وکئ
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह द खपल तालिब इल्म چې کم دی خپل واقعات بیانې زمور بغداد ته ولېږلم مدرسې له کله چې زلاړم زما سره خرچه ختمه راک زه په یو مدرسه کې داخل شوم مدرسه کې به موږ له خوراک او څښاک نه راکو صرف سبقونه به موږ ته وي زه به لاړم د یو نهر غاړې له په هغه نهر کې یو ول دی هغه ول ته به پاڼې داسې مازدیګر کې تاوېدې زه به لاړم د هغه ول نه به ما پاڼې راوغونډې کړې ځکه علاقه داسې وه نورې پاڼې هلته کې نه وې ما به یو مازدیګر بل مازدیګر د ول په هغې پاڼو باندې ګزاره کوله زه به رالم ما به بیا خپل سبقونه زوتول سبا مازدیګر به زه لاړم یو ورځ زه روان یم زه چې کله په هغه پاڼو پسې مازدیګري کې روان یم یو طالب علم ما له مخې له راغی زه په هغه باندې پوه شوم شاهد دا طالب علم هم نهره وږی و ده هم چې کوم دی نو سنې خوړلي زما هغه ول هغه پاڼې چې کوم دی نو ده خوړلي زه چې لاړم واقعي دغه پاڼې هغه راغستې زه د پرون مازدیګر نه چې ما پاڼې خوړلې وې نن مازدیګره پورې ډېر زیات تکلیف کې وم زه هلته ودرېدم ما یې که زه واپس مدرسې ته ځمه د لوږې د لاسه خو زه تلی نه شم شاهد د دې نهر پرې غاړه باندې مړ شم ما ته یو جومات معلوم و داسې یو بازار کې یو جومات و ما هغه جومات ته ورشه نوراني مسجد ورته وایي هلته به سملم که زما نه ساه وخېږي څوک مسلمان به راشي زما لاش چې کوم دی نو دا به ښخ کړي زما د لاش غسل او جنازه به وکړي ځکه که د نهر په غاړه باندې مړ شم شاید ما سپي چې کوم دی نو اخري زما جنازه دی باندې څوک زما په لاس څوک جنازه ونه کړي زه رالم جومات ته یو پورته چې کوم دی نو ما خپل سر اړم کو زم لاس یم د لوږې د وجې نه خراب یم یو کس جومات ته راغی خوراک ورسره دی جومات په ګوټ کې کېناسته ما هغه ته کتل دی چې کله نوړی اخلي زما را خوله د دې ځای نه هسې قدرتي چې دی نو وازه شي ما مخ دې خوا کو زه چې کله وټوخېدم هغه کس ما ته خیال نو زه یې راپاڅولم زه ناست یم ما ته پته ولګېده خوراک خو کم دی دا غریب به هم وږی زه لږه لږه معمولي پوټې راسې د دې ډوډۍ نه را شکوم او خورمه ما ته وایي خوراک کوه ما یې چې د ده نه دا خوراک ختم نه شي ما نه تپوس کوي ته څه کوې دلته ما یې زه یو طالب علم یم دا راته وایي د جیلان د علاقې عبدالقدیر نومې طالب علم پېژنې ما یې جیز هغه خپل یم وایي زه هم ستا په تفتیش کې 3 ورځې وګرځېدم ستا مور ما له خرچه را کړې وه زما د بچي سره به خرچه ختموي شاید نهاري په هغه باندې تېرېږي زه 3 ورځې دلته وګرځېدم ما ته ته میلاو نه شوې ما ستا د پیسو نه پیسې راواغستې خپله 3 ورځو نهارم دا خوراک مې په هغې باندې واغسته دا ستا خپل خوراک ته وایي که بقایه پیسې ماله راکړې ما شیخ عبدالقادر جیلاني ته ووایه زمونږ په دور کې نهارې تېرول ختم شو زمونږ په دور کې سفرې ختمې شوې موږ له کور ته الله علوم را رسولو موږ ته علما کوڅه کې ناستو کور باندې مدرسه موجوده وه جومات کې قرآ ناستو صرف زمونږ کمی و زمونږ سره دومره وخت نه و موږ تلو قراو ته موږ ناست یو یا موږ خپل بچی هلته کېنولی دی شیخ عبدالقادر جیلاني به وایي خوش قسمت یې چې الله علوم در رسولی خو بد قسمته په دې باندې چې په داسې دور کې بیا هم د علومو نه یو انسان تږی پاتې شي نو دا د الله لوی احسان دی موږ او تاسو باندې کړی ما دا دینی مدرسې دا الله تعالی یو لوی نعمت دی تاسو وګورئ کومو خلکو چې موږ ته علوم را رسولی دي امام بانی پر رحمت الله علیه دور ته وګورئ یا کوم محدثینو چې احادیث مبارکه راغونډ کړي دي او بیا موږ ته چې کوم دی نو داسې کتابي شکل کې را رسولي د هغې خلکو په زندګۍ باندې لږ نظر وګرځوئ هغو د یو حدیث دپاره څومره تکالیف چې کوم دی نو دا تیر کړي دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بخاري شریف باندې او شرح لیکلې ده هغې مقدمه کې عجیبه خبره لیکلې امام بخاري رحمت الله علیه به یو حدیث دپاره 100 میاشتې سفرې کولې لار کې به خوراک ختم شو مکمل طور باندې هغه امام بخاري رحمت الله علیه ځان له یو تیلې پیدا کړی وه لار باندې به روانو کوم ځای چې به شنه ونه وه د هغې نه به یې پاڼې راوشکولې تیلې کې به یې د ځان سره جمع کړې شاهد زه داسې سپېرو او خوشو علاقو ته ورسم چې هغه بلکل سره بیابانونه یي په هغې باندې شنه واښه او پاڼې هغه هم موجودې نه یي نو زه به دا پاڼې او واښه خورم تیلې به یې د ځان سره ډکه کړه یو علاقه به داسې راله هلته به شنه واښه هم نه و هلته به شنې پاڼې هم نه وې خوراک به ورسره ختم و هغه شنه واښه او پاڼې چې تیلې کې به یې ځان له جمع کړی و هغه به یې وخوړل په هغې باندې به یې ګزاره وکړه لاړ به کم ځای ته به په یو حدیث پسې ځان رسو هلته به یې چې کم دی نو ځان ور ورسو میزان الاعتدال یو کتاب دی د جرح او د تعدیل هغې کې عجیبه واقعه د محدث لیکلې ده یو محدث وایي ما په یو حدیث پسې 100 میاشتې سفر یې چې کم دی نو کړي ما سپېره علاقې او خوشي میدانونه چې کم دی نو قطع کړي دي داسې وخت پر راغی ما خو به ځان سره واښه یا پاڼې راغستې
راغستو خوراک نه به گزاره کړه خو زه به تندې راواغستم ما ته به اوبه میلاوې نه شوې زما زندګۍ کې ما په یو حدیث پسې څو میاشتې سفرې کړې دي زما ژوند کې 15 ټیمه په ما باندې هغه ورځې هم راغلي چې زه به د تندې له لاسه مړ کېدم ما به بالکل زړه چې کوم دی پرې مطمئن شو زه د تندې له لاسه نه مرم زما به د قرآن آیات ته سوچ لاړ چې په داسې ټیم کې د خپل سر د بچاو دپاره حرام خوراک کوم چې کوم دی نو صحیح دی ما په هغه ټیم کې به خپل واړه بول وکړل 15 ټیمه چې کوم دی 15 پیرې زما په زندګۍ کې داسې ایام او ورځې راغلي دي ما 15 پیرې خپل واړه بول څکلي دي په هغې باندې ما تنده ماته کړې ده خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ته ځان رسولی دی حدیث مې راغستی دی موږ ته هغه حدیث مبارکه را رسولی د قیامت په ورځ دغې خلکو مشقتونو بیا لږ تپوس وکړه د هغو نه لږ غونته کې د هغې تحقیق وکړه او لږ خپلې مدرسې طرف ته هم وګوره ستا د زړه نه به آواز وخېږي چې الحمدلله رب شکر الحمدلله زموږ علاقې ترې داسې قرا را رسولي داسې علما دې را رسولي داسې مدارس دې را رسولي نن چې کوم دی نو سفر هم نشته نن چې کوم دی علاقې قطع کول هم نشته نن لوږې او تندې هم نشته د خپلې کوڅې نه راوځه بهر کوڅه کې مدرسه موجوده ده ماشومانو هلکانو مدارس هم جوماتونو کې کور په کور باندې د بناتو مدارس چې کوم دی نو موجود دي دا د الله تعالی لوی احسان او نعمت دی زه خپله خبر راغونډوم خبره ختموم شاید مولانا صاحب مخکې چې کوم دی نو بیان کوي زیات ټیم ستاسو نه علم خو زما یو خبره بلې زده کوي ما دا دینی مدرسې د الله تعالی رحمت او نعمت دی یو طرف تر الله نعمت ته او رحمت ته بل طرف ته ګورې دا خبر هم ذهن کې واورئ ذهن کې خبرې لزه ورکئ لږ ګریوان کې لږ سوچ وکئ یو طرف تر الله نعمت او رحمت دویم طرف تر الله ازمیخ او امتحان هم دی ګورئ څنګه چې الله نعمت او رحمت ته دغه شان د الله د طرف ازمیخ او امتحان هم دی خبردار الله پر قرآن او حدیث سره الله پر علما او قراء سره الله پر داسې دینی مدارس سره ټیم په ټیم باندې یو علاقه الله تعالی چې نو دا ازمی چې دا خلق زما د دین څومره قدر کوي د علماو څومره قدر کوي د حفاظ او طلباو څومره قدر کوي الله په هر دور کې یو علاقه پرې باندې ګوري تاسو لږ نظر وګرځوئ یو دور هغه چې زمونږ په کتابونو لپاسه چې کم د محدث نوم لیکلی شوی یا د یو فقیه نوم لیکلی شوی د هغې سره به بخاري لیکلی د هغې سره به سمرقندي لیکلی الله لولو فقها لولو محدثین په هغې علاقې کې پیدا کړل زمونږ د علاقونه به علوم له خلق الته کې تلل زما یو دوستو ما ته بار بار وی زما یو نیکره سمرقند نه فارغ دی چرته راشه ډېر پخوا وفات شوی دی زمونږ د پلرونو یاد نشي خو د هغه لایبرري کور کې موجوده ده په انسان باندې عجیبه اثر کوي یو روح په انسان باندې تاریک کېږي واقعي یو پیره د جمعې په شپه باندې زه لاړم ما چې لایبرري ته وکتل مردان کې هغه تفسیر بیضاوي په ګوتو باندې لیکلی غاړو باندې په خپلو لاسو باندې اشیې لیکلی وې په انسان باندې عجیبه یو غونی به بزیک شو او د هغه استاد نوم به یې هم لاندې لیکلی و د کوم استاد د خولې حاشیې چې به هغه لیکلې وه ما په هغه دور کې به خلک تلل هلته سمرقند او بخارا تک الله په هغه خلکو باندې رحمت هم کړو الله پې نعمت هم کړو خو الله هغه خلک پرې باندې ازمیلې هم کم وخت چې هغه خلکو د علماو بې قدري شروع کړه د علومو بې قدري شروع کړه الله د هغې خلکو نه نعمت سلب کړه الله په هغو باندې دهریه او کمینوس چې کوم دی نو دا مسلط کړل دې حالاتو له یې راوستل چې خلکو ته ذهن کې را تصور کېنو چې زمونږ نه مخکې ستاسو علماو تاسو ته به یو خدای هر څه کوي الله چې دی نو دا یو دی تر اوسه پورې چا مسلمانانو تاسو خدای په خپلو سترګو باندې په نظر باندې لیدلی خلکو یې مونږ خو خدای په نظر باندې نه یې لیدلی وی دا د دې خبرې ثبوت او دلیل دی کم یو څیز چې چا په نظر باندې نه یې لیدلی هغه په خارج کې موجود نه تر اوسه پورې چا خدای نه دی لیدلی لہذا خدای نشته داسې ستاسو سره مسلمانانو د علماو چې کوم دی نو یو وهم و د هغې خلکو نه د خدای تصور ختم که د هغوی د توحید هغه عقیده او نظریې د هغو ختمه کړه د هغو د ژبې نه چې کوم دی نو د الله نوم ير که هغه خلکو باندې الله هغه دهریه مسلط کړل الله علوم واغستل جامعة الازهر ته مصر طرف ته منتقل کړل تر څو پورې چې علوم هلته قدر الله علوم هلته کې برقرار ساتلی کله چې بې قدري شروع شه حکومت خپل کسان سرکاري طور باندې د حدیثو لپاره چې کوم دی نو برتي کول شروع کړل یو کس پیڼ او شټ کې ملبوس دی د یو کس ټای چې کوم دی نو غاړه کې اویزان دره دره په خوله کې سګرټ دی دی پر یې بخاري
شریف باندې لوګیم ورپوکی او بیا داموي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې علوم به قدر شروع شک الله علوم منتقل کړ دیوبند ته الله علوم منتقل کړ پاکستان ته نن الحمدلله زمونږ استادو درې غرونو په سرونو کې زمونږ او یا اتیا ماشومان د قران په علوم سره الله منور کوي الله دی علاقو علوم راوستل الله علما راوستل الله قراء حفاظ راوستل الله ګوري مونږه یو طرف تر الله نعمت ته بل طرف تر الله ازمیخته ما خبردار خلکو دا علما د خپل سر تاجونه وګڼي دا دینی مدرسې خپل سر تاجونه وګڼي دا طلبا خپل سر تاجونه وګڼي اسنه چې زمونږ سترګو کې ردی توهین وشي زمونږ د جبه د وجنه دیو تعزیت او تکلیف ورسی الله بدا قران او د علوم والی بل طرف ته چینا ته منتقل کی روس ته بیا منتقل کی خو موږ او تاسو بر دین محروم چې کم دین وساتي نه ان شاء الله دا به زمونږ عزمي دغه علماء چې کم دین قدر او احترام وکاو دا دینی مدرسې زمونږ د سر تاجونه لري په الله قسم یو خبر زین ترازی په الله قسم کرا دینی مدرسې نه وي دا علما نه وي نن به زما استا پر سر باندې دا پټکی نو زما استا په مخ باندې وا دا واجب چې کم دین نو موجود نن به ما تا پر جمعهتون کې اذانونه نه کول دا د علماء برکت ته نن مال افسوس پرې باندې راشي بعضی خلک دا وي علماء سو کړل علماء معاشري لږ کم دین کومه فائدہ ورکړه ما کدا علماء موجود نه وي نن به ما تا کلمه نه پیژندا ما تا چې کم دین اسلامي نوم بر خپل بچی نه خودو نن به ما تا مسلمانان نه یادیدو دغه علماء برکت ته تاسو ګره د جنگ آزادۍ نه مخکې مغول په دور کې زمنګ مدارس هم د سرکار په پیسو بچلیدل څنګه چې سرکاري سکولونه د سرکار په پړن باندې چلیږي زمنګ دینی مدارس د جمعات د امام د تنخواه به هم چې کم دینو سرکار ور کوله مسلمان د جنگ آزادۍ نه ورسته چې کله ناکام شو رو حکومت دغه مسلمان د مدرسو نه لاس راخ کودو دغه جمعاتونو نه لاس راخ کودو نن راشه زما د عالم کردار وګوره نن به تبر خپل گریوان کې سوچ وکې زما یو سو واقع وره بیا لک سوچ وکې چې مسلمان د عالم موږ لسره وړي دلته د مدرسو موږ لږ کم دینو سره کړی دي دا علما زموږ د سر تاجونه ولري نن کماو تا مسلمان یادېګو ما او تاج کم دینو اذانونه وایو زما استاد جمعهتونه په کلو کې آبادی زما استاد ماشومان د قران په علوم سره منور کی دا د علماء قربانی دا علما رالل دیو یو میټینګ وکړو یو مشوره وکړه حکومت خو زمونږ د مدرسو نه لاس راخ کول زمونږ د جمعهتونو نه لاس راخ کول زمونږ مخکې چې کم دینو دوه خبرې دي یو زمونږ عزت بچ کول دي یو دین بچ کول دي کمنګ عزت بچ کو دین زمونږ د لاسونو وزي کمنګ دین بچ کو زمونږ د لاسونو زمونږ عزت چې کم دینو داسي منګ په خپل عزت لپاسه باندې خپې کېرو منګ په خپل عزت روالو دا هغه علما خبره کوي د چا د خپو د لاندې نه چې د الله د رحمت پرشتي خپل وزر غړی هغه علما چې الله په خپل په قران کې فرمایي انما يخشى الله من عباد العلماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي دا زما چې کم دینو وارثان دي د وارث درجه معمولی درجه نه هغه علماء مشوره وکړه کومنګ دیاړي کو خپل مدرسه چلو زمنګ په دیاړي باندې مدرسه نه چلیږي زمنګ په مزدوري باندې مدرسه نه چلیږي منګ چې کم دینو خپل عزت پر خپل دلاندې کو خپل دین چې کم دینو دا به بچو هغه خپل طالب علم د چار خپل دلاندې نه چې د رحمت پرشتو خپل وزر غړولې هغه طالب علم ته یو مټ کې تیل اچولې دا بل لاس کې چې کم دینو لوخې نیولې هغه طالب علم سره د رحمت پرشتوم روان دي هغه طالب علم نوراني چهروم روان را هغه طالب علم ستا کوسیله درغلې تا ته دروازه ټکولې دا ز الله د دین طالب یم ز خپل عزت تخپود لاندې کوما دا الله دین چې کم دینو باقی پرې دما مال وظیفه راوړې تا کله چې کم دینو کنزلې کله دې سپیور پرې خو دې کله چې کم دینو وهله ټکولې کله دې خپل کور نه محروم لګلې زما عالم چې دا د نبی وارث ته د وارث درجه معمولی درجه نه ده هغه عالم چې کم دی په مقدس مکه باندې دا یو نور او یو رڼا ده دا د اسمان یو ستوره ده هغه عالم ستا خواله درغلره مال د قرباني سرمن راکا ز خپل مدرسه چلوما ز دین چې کم دی خپل لاسونه استوت نه پریدم تا په پوری خندل هم دی هغه ستا کوسیله درغله مال زکات راکا ز خپل مدرسه چې کم دی نو چلوما تا پوری مذاق هم کړره تا پوری
استهزاء کړی را تا هغه ته بد رد هم ویلی دي هغه علم عزت د خپلو خپو د لاندې کړی دی دغه دین چې کوم دی نو باقي پرېښودی دا دین د خپلو لاسونو ځای کولو ته نه دی ورکړی نن که د هغه علماو قربانیانې نه وې نن زموږ په سر به دا پټکې نه و زموږ جوماتونو کې به اذانونه نه و زموږ د جمع د امامتیانې به نه وې زموږ دا ماشومان او دا مدرسې به نه وې د قرآن د علوم به نه و هغې خلکو عزت د خپو د لاندې که دین چې کوم دی نو باقي پرېښودو په الله قسم دغه علما د دې یو تاریخ چې کوم دی نو موجود دی تاسو وګورئ جنګ ازادۍ نه پس کله چې انګریز په دې علاقه باندې الغار وکړو مبصرین یې راویستل زه چې کوم دی موږ ته یو څو تجزیې مخکې کوي موږ د مسلمان غیرت ختمول غواړو موږ د مسلمان جرأت ختمول غواړو هغه مبصرینو درې خبرې مخکې کړې دي غور سره واورئ د مسلمان جرأت او غیرت په اړه ختموئ یو د مسلمان د لاسه قرآن والی د قرآن استاذ عالم چې کوم دی نو والا انګریزي تعلیم عام کا مسلمان د انګریز په رنګ کې چې کوم دی نو رنګ شي تاریخ ګواره وایسراهین شروع وکړه زه مسلمان د لاسه نه قرآن علم 3 لکه نسخې سمندر ته ور واچولې د سمندر هغه اوبه نن هم ګواري 3 لکه نسخې چې کله ور واچولې یو کس راغی وایسراهین ته وایي ته مسلمان د لاسه قرآن اخلې قرآن بالکل نشي اخیستی د شپږو کالو یو ماشوم څنګه چې ستاسو ماشومان ناست دي د قرآن حفاظ یو حافظ یې راوستو د نه کوم ځای قرآن کې تپوس کې دی به تا ته وایي ته به د قرآن نسخې سمندر ته ور واچې د ده د سینې نه به یې څنګه لر کې وایسراهین دویمه باندې شروع وکړه انګریز د مسلمان د عالم ختمول شروع کړل نن چې کوم دی د دلي نه والا پېښوره پورې د جي ټي روډ ونې چې کوم دی نو ګواري ونو ته علما راویزان کړي 18,000 علماء کرام په یو ټیم باندې کوم دی نو شهیدان کړل د مسلمان د قرآن استادان ختمول غواړم بیا هم الحمدلله هغه علما قرباني ورکړه هغه علما خپل ان توی کړي هغه دین موږ ته چې کوم دی نو راورسو نو دا دیني مدرسې او دا علما زمونږ او ستاسو سره سر تاجونه دي الله دا رحمت تاسو له دلته درکړی درې غرونو په سرونو کې او دا الله یو ازمیخ او امتحان هم دی راځئ د مدرسو والا سره کینئ دیو سره چې کوم دی په سره باندې شفقت لاس راکاږئ د دغه طالب علم په خوا کې کینه دا مدرسې په خپل مال سره مبارکئ خپلو بچو سره هم چې کوم دی نو مبارکئ انشاءالله دا تسلسل به د قیامت د ورځې پورې جاري که چېرته کې زمونږ ذهن کې د دیو په خلاف باندې څه وسوسې رالې یا زمونږ سترګې د دیو په خلاف باندې وغړېدې یا زمونږ ژبو چېرته د دې په خلاف باندې څه قول وکړه نو بیا خبردار دا نعمت په الله د دې ځای نه واخلي الله د قرآن ذمواري اخیستې ده الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون خو الله دا نه راغستې زه به سواد کې حفاظت صرف کوم زه به دلته ګټ او پیوچار کې کومه زه به چې کوم دی نو پاکستان کې کومه زه به بری صغیر کې کوم الله به واخلي هغه چینه ته به منتقل کې هلته به حفاظت کوي خو موږ او ستاسو به د دې نه چې کوم دی نو محرومه پاتې شو لہذا دا د الله تعالی یو نعمت دی او رحمت دی د دغه نعمت شکریا ادا کوي د خپلو بچو باندې چې کوم دی الله په دومره کثیر تعداد کې ستاسو بچي د قرآن په علومو سره منور کوي په دې باندې د الله تعالی ټیم چې کوم دی نو شکر وباسئ زه پر هغه یو څو خبرو باندې اتفاق کوم الله دې پر یو څو هغه ماتو ګډو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي